تا سره وعده کړو چې ستا اهل به بچ کو ها خدا ستا اهل نه دی ولی انه عمل غیر صالح دی خاوند دا عمل دی چې عمل صالح نه دی دا هغه عمل خاوند دی چې هغه صالح نه دی ها خیال کرا لکه هاي یعنی انه ذو عمل غیر صالح فلا تسألني زمان السؤال مکوا ما دا هغه چا لیس لک به علم چې نشته تعالی را پاغه باندې علم د کافر د نجات زمانه سوال مکوا انی اعوذک بشکزتا تنصیحت کوما ای پیغمبره ان تکون من الجاهلین چې نشته د جاهلانو نه د ناپوهانو کار مکوا خیال کرا لکه زمانه د ظالمانو د بچ کېدو سوال مکوا قالو فرمایل الله تعالی او فرمایل نوح علیہ السلام رب ای رب زما نوح علیہ السلام فورا توبه ویستله فورا د پیغمبر شان داده چې دې فورا توبه وباسي خیال کرا لکه خو چې څنګه پوه شي چې الله ناراضه شي فورا توبه وباسي نسوي رب ای رب تما انی اعوذ بک از پناه ولم پتا سرا ان اسالک ما ليس لي به علم چشتان سوال کوم دا خبري چې ما ته په علم نشته ده و الا تغفر لي کتا ما ته بخشش نو کو وترحمني رحم دی ونه کو فما باندې اكم من الخاسرين شمبزه د زیان کارانو نه دا په میدان د حشر کې دا ټول انسانان به راجم شکنه آدم علیه السلام داغه بخپل عذر وکي چې زمانه جرم شوه دې زده شفاعت قابل نه ما بیا با نوح علیه السلام تراشی ابا خپل عذر وکي چې زده شفاعت قابل نه زمانه الله په دې خبره ناراضه شوه دي او دغه شان به ټول پیغمبرانو ته دا قومونه راشي ټول بخپل عذرونه وکي آخر کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراشی نبی الرحمت ته هغه به دعاګانې شروع کی الله به شفاعت چې کوم نه قبول کی نو الله فرمایي و الا تغفر لي وترحمني اي الله کتا ما تبخشش ونکو اكم من الخاسرين شمبزه جنکارونه قیل یا نو ویل شو اے نوح علیہ السلام اهبط بسلام منا کوز شدتی کشتینا فسلامتی ازما سره و برکات علیک وعلى ممن معك برکتونه او پیغمبرونه باندې وی چې ترستانه دي پتا بم برکتونه وی په نور امتونو هم څه مطلب شو د دې اتیا کسانو نه بزو اتیا اربا کسان جوړ کما سبت نه جوړ اتیا اربا پوښ وکړه و اممون سنمات نور امتونه دي چې هغه ته مونږه پیدا ورکو شتا په دې اولاد کې به نور امتونه داسې وي چې پیدا بوله د دنیا ورکو ثم یمسهم بیا به ورسیږي دیتا من زمونږ د طرف نه عذاب علیم تلک من انباء الغیب دا خبرونه د غیب دي نوحی هایلکه چې مونږه ته بیانو دا دیتا انباء الغیب وي پوه شو کنه علوم غیبیه نه دي دا انباء الغیب دي ما كنت تعلم اتات علم نو انت نتات ولا قومك قوم استاتا دام رات شو په بریلیانو باندې هغه وی نبی علیہ السلام سره عالم د ماکان او د ما یکون دی الله تعالی څه فرمای وی تا ته د ماکان علم نو د ماکان علم تا ته نو پوښ وکړه من قبل هذا مخل دینا تا ته د دې هیڅ علم نو پس بر ان العاقبه للمتقین صبر کوا اے حبیبا عاقبت ته پر د متقین دی صبر کوا د دې قوم په تکلیفونو باندې و الى عاد اخاهم هود عادیانو تمغرا ولې رور د دې چې هود علی السلام دې پوښې وکنه دا صورت چې مسما شوه دې په صورت هود سره دام د دې واقعي د هود علی السلام خیال کړه قال یا قوم اعبدوا الله دم نصیحت شروع کو اے قوم د الله عبادت کوي ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون تاسو دروغ جوړونکي یا قوم لا اسالکم علی اجر ان اجر الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا الیه اے قوم استغفار غواړئ د ماضی کې ندامت وکای ادراتون کې زماني وعده وکړي چې موږ به ګناه نکو یورسل السما علیکم مدرارا راو بلیږي الله تعالی بارانونه پتا زمانه شبي ويجدكم قوه تاسو له قوت شوا کې اله قوتکم سره د موجود قوتنا د دې قوت سره نور قوتونه به الله درک ولا تتولوا مجرمين مگر زي تاسو د حق نه جرم کوونکی قالوا ویل یاهود یهود علیہ السلام ما جئتنا ببینه تاسو موږ ته دلیل نه دراوړې معجزه نه دراوړې
وما نحن بالتیاری کې آلیتنا مونږ نه پرې خودون کې معبودان خپل عن قولک په خبر استا دا خبره مونږ نه منو وما نحن لك بمؤمنين ان نقول مونږه نو یو مونږه الا اعتراك مگر وړاندې شوی دی تا ته بعض الهتنا بعض خدایان زمونږ یره چاته زمونږ د یو خدای بیا د بیلی کړي دا او هغه ته په خیرو باندې وهلې نه تا ته زمونږ یو خدای را وړاندې شوی دی بیسو ان په بدای سره نه دا ته ځکه دا خبرې کې قال او فرمایل هود علیہ السلام انی اشهد الله ذا الله گواکم وشهد تاسم گواشی انی بریء مما تشركون چې بیزار ما تاسو د معبودانو یو خدای تاسو نه منه من دونه هغه چې تاسو عبادت کوي ما چې وا د الله نه پاکي دونی تاسو تدبیر وکي جميعا ټول تاسو ټول قوم را جمع شي ازما د هلاکت کوشش وکړي ثم لا تنظرون مال مهلت مرا کوي انی توکلت علی الله تبارک په الله تعالی باندې ربي وربکم ما من دابه نشته د یو د ساخون الا هو اخذ من ناشیتها مگر الله تعالی نسون کې د تندی دا غلرا هدايه یو سړی چې یو بل رانی شي د تندی نه ونی شراوي ورته نو زما رب هغه د تندی نه نسون کې دی ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا كثرتات اعراضكم فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ما تبلیغ تاسو ته دا هغه حق چې زرا لګلې شي په سره تاسو ته ويستخلف ربي قوم غيركم الله بخليفگان کی قوم یو قوم لرا غیرکم بغیر تاسو بلری کی د دې مکنا نور بس تاسو په ځای باندې راولي ولا تضرون شيئا تاسو په ضرر ونرسوي الله تعالی ته دیش ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا کله چراغ حکم د عذاب زمونږه نجینا بچ کومږه هود علیہ السلام لرا اول الذين ما هو ملګری د سلور زرا کسان د ملګری هود علیہ السلام د دینا خیال کراله کنه دایره چا پیر کړلا دایره نسله هوا پاغي باندې نه ورکړه ونجيناهم منغ بچ کو دي لرا من عذاب غليظ عذاب سخنا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم دا عادیان انکار کړو وعصوا رسله د رسولانو نه نافرمانی کړو وتبوا امر كل جبار عنيد او د هر متکبر د عنادګر دوی سو ملګری واوثبوا في هذه الدنيا لعنه ملګری شو د دې سره په دنیا کې لعنت د الله تعالی لعنت په دنیا کې په دی باندې وایي ويوم القيامه دارنګ په ورځ د قیامت الا ان عادا كفروا ربهم خبردار عادیان کفر کو در خپل الا بود لقوم عاد لعاد قوم هود نه هلاکت ته بعد ستوي هلاکت لكم بابنا دامي زکوي د سمعنا هلاکت ته د شرفنا ستوي لريوالي او شي بک د سمعنا هلاکت او د شرفنا س لريوالي هلاکت وی د پاره د عادیانو چې قوم د هود علیه السلام دی و الى ثمود راولې ګمږه سمودیانو ته ورور د دې صالح علیه السلام نسب تاسو ته ما مخکې ذکر کړو قال نو فرمایل حضرت صالح علیه السلام یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره هو انشاکم بیا الله ګور تاسو پیدا کړی من الارض دزمکنا دغه د انسان پیدایشت سره د دزمکنا واستعمركم فيها او تاسو له عمارتونه درکړي دي فيها په دې ځمکه کې تاسو یې آباد کړی په دې ځمکه کې پس تغفروا د الله نه استغفار وواړئ ثم توبوا الیه بیا الله ته رجوع وکړئ اول ندامت وکړئ په خپل کفر باندې او بیا الله ته رجوع وکړئ په توحید سره خیال کړه او ان ربي قريب مجيب بشک رب زما هغه ډیر نږدې دی او قبلون کې د عبادتو دی قالوا اویل یا صالح اے صالح علیہ السلام قد كنت فينا مرجوا بشک ته په مونږ کې امید کړې شوی یرا ته چې کله معصوم وکنا زموږ ستانه تمه کېدل چې دا ډیر خو کې دی دی به یو ډیر قابل او خيار انسان به دنه جوړ شي دا نه یو ډیر قمقل انسان جوړ شي پوه شي وکنا اوس زمون په خدایانو ته اعتراضونه شروع کړل زمون په مشرانو باندې زمون په خیال کې خو ته ډیر مرجو وي
قبل هذا ما خلدنا اتنهانا ایت منه کې مولرا ان نعبد ما يعبد اباؤنا چې موږ عبادت وکړو داغه چیزونو چې زموږ مشرانو کولو ولې موږ د قمقل زامن یو چې موږ په قمقلانو پسې ملګری شوي یو نه زموږ نه ګونه مو خياران یو او موږ هم سيو او خياران ته خو زموږ نه بیوقوفان جوړه واننا بشک مونږ چې ول فی شک خامخا مونږ په شک مما تدعونا دا دعوت نه چې ته مونږ بل هغه ته موري په نهایت شک ستاد دې خبره نه مونږ په نهایت شک قالوا فرمایل هود علیه نو صالح علیه السلام یا قوم ازما قوم رايتم خبر را کایماتا ان كنت على بينه من ربي کچرته یم از په واضح معجزه سره د جانب دربنا واتانی من رحمتنا والله ما ته رحمتنا را کړی دي چاغه نبوت ته فمن ينصرني سوق بزما سره مدد وکي من الله د عذاب د الله تعالی نه ان عصيتو کزینا فرمانی حکم فما تزيدون تاسو په سیوا نه کوي مالرا غیر تقصير پما سیوا د تاوان نه کزه تاسو ملګری شمه نه نهایت تاوان به وکم یا قوم ای قوم زما هذه ناقه الله داوخه د الله تعالی دا آیت لکم چې دا تاسو لپاره معجزه ده فزروها دلرا پریدا و تاکل چ خوراک دی کی فل ارض الله پزمکه د الله ولا تمسوا د تکلیف مرسوي بسوین په نقصان سره فیاخذکم عذاب قریب فعقروها دی زخمی کړه دغه وخه فقال تمتعوا في داركم پیغمبر وتسوي پیدا حاصله کوي په خپل کلی کې صلات ایام درې ورځې با درې ورځې تاسو ژوند بیا عذاب هغه درې ورځې څه دي بود جمعرات جمعه بود جمعرات جمعه خیال کړه ذالک وعد غیر مکذوب دا وعده ده چې په دې کې دروغ نشته ده فلما جاء امرنا کله چراغ حکم د عذاب زمونږه د خالی پورز باندې عذاب شروع شو عذاب د سو د زلزلې او د چغې جبريل علیه السلام په چغه واله او نجینا بچ کومګه صالح علیه السلام لرا والذین آمنوا معه برحمت منا دا زموږ رحمت چې دې من بچ کړ تیرا معلومیږي چې ګوره په عمل باندې نجات نشته دی نجات پسله د الله پر رحمت حالانکه یو څوک دی یو پیغمبر دی او قوم سره صحابه کرام دي خو بیا الله تعالی څه فرمایي وي زما پر رحمت باندې بچو من خج یوم اذا ورځ ده وجد او در رسوای دغه ورځنا ان ربک هو القوی العزیز واخذ الذين ظلموا الصيحه ونسل هغه کسانو لرا چې ظلم کړو چا ونیسو الصيحه چغه د چا د جبريل علیه السلام فاسبوا في ديارهم جاثمين معلومیږي دا چې مخکې ځان تر او پر ډول سړی چې دا ګډ علالې کنه مخکې سکی راو پر ځای کنه بیا دورسته چاړه راځي پوه شئ ناول ځان تر او پر ډول په سمانه په زلزلې باندې او د جبريل علیه السلام په چغه پیسه چاړه راخله پوه شئ او فی دیارهم پکل وختو کې جاسمین پړمخې پریوتی کعلم یغنو فی اغواکدی اډو سکونت نه کړي په دغه کلی کې پاخه آبادی جوړ کړو خطاب وی چې آبادی د څه ذره شو کنه او ونړېدل چې ګواکې اډونه الا ان ثمود کفروا خبردار شي ثمودیان کفر کو رب هم درفل الا بودل لثمود خبردار شي هلاکت د پاره د ثمودیانو هلاکت چا د پاره ده د پاره د ثمودیانو ولقد جاءت رسلنا بشکل رسولان زمونږه بالبشرا پذیر سرا خیال کړه دا د ابراهیم علیه السلام داغه د قوم ذکر دی قالوا سلاما دغه فرشته چراله په ابراهیم علیه السلام سلام واچو قال سلام او فرمایل ابراهیم علیه السلام سلام پتا سدم سلامي طالبان په دې باندې پوي چې د فرشتو سلام غوړل او کنه نچا د ابراهیم علیه السلام نچا سلام غوړه دی د ابراهیم علیه السلام غوړه دی ولې غوړه دی جزاک الله دا جمله اسمیه ده او سلامات ده دا جمله فعلیه ده جمله اسمیه کې دوام او صحیح استمرار فما لبس پس وخت تیر نه کو انجا چراتله وکړل بعجل حنیف پس خوري چې سره سم دستی پوه شي چې میلمانه دي درې میلمانه دي او دوی له ډوډۍ پکار ده
لکه چې بوډاګان دي او غریبانان د لرې نه راغلي دي نو څښی ولا دغه کو حلال کو او سمدستي ورید کو مخې ته یې ورته کېښودل فلما رأى أيديهم کله چې ولید لاسونه د دوی لا تصلو چې نه رسېدل الیه دغې څخي ته نکرهم ناشنای وګڼل واوجس منهم خیفه محسوس یې کړه د دوی نه یره پرې راله چې خدایه دا ګورې چې چېرته پیریان دي که دیوان دي دوی خو دا غوښه نه خوري پوه شوې پې که نه یره یې محسوس کړله او بله خبره هم وه هغه زمانه کې رواج دا و چې چا به د چا ډوډۍ نه خوړله نه دی به ویرېدی چې را ګورې چې زما په پانسۍ پسې به زما په قتل پسې راغلي دي ځکه دا ډوډۍ نه خوري قالو وویل دی لا تخف مه یېرېږه انا ارسلنا بېشکه مونږ را لېږلي شوي وو الی قوم لوط قوم د لوط علیه السلام ته تا ته خو مونږ تش زیری راوړی دی چې تا ته د اسحاق علیه السلام د کېدو زیری درکو نور اصل کې مونږ مقصد څه دی د لوطیانو هلاکول دي وامرأته قائمة ښځه ده ولاړه وه خیال کې راله که نه فضحکت په خندا شوله فبشرنا دا په خندا شوله وی ښه ما ته زیری راکوي چې بچی به دې کېږي ته خو بوډۍ کړپه یم پوه شوې که نه فبشرنا نه مونږه زیری ورکړو دې ته باسحاق په اسحاق علیه السلام سره وی خاوند مې بوډا دی د څه د سلو کالو د پاسه دی زه په خپله چې کوم دی نه بوډۍ یم بچی به مې څنګه کېږي ومن ورای اسحاق او یعقوب دوه زیرې وله راوړلو وی زوی به دې هم کېږي او ورپسې به دې نوسی هم کېږي پوه شوې که نه زوی به دې هم پیغمبري او نوسی به دې صحیح اب هم پیغمبري چې یعقوب علیه السلام دی قالت وویل دی یا ویلتا افسوس دی ما لره اهلدو آیا زه به بچی راوړم وانا عجوز حالت کې زه بوډۍ یم وهذا بالي دا میړه زما چې دی شیخه دا بوډا کړپ دی پوه شوې که نه د دوو بوډاګانو نه به څنګه بچی کېږي ان هذا لشیء عجیب بېشکه دا خبره عجیبه ده قالو دوی ورته وویل اتعجبین من امر الله آیا ته تعجب کې د امر د الله تعالی نه رحمت الله وبرکاته رحمت د الله تعالی او برکتونه د الله تعالی چې دی علیکم په تاسو دي اهل البیت چې تاسو اهل بیت یې ستاسو په کور او په خاندان د الله رحمتونه دي انه حمید مجید بېشکه د الله تعالی حمید او مجید دی بزرګ او لوی شان کتابونو کې راځي چې امام طبري نقل کړي امام طبري چې دې فرشتو چې کله د ورته وي خامخا دا غوښه ما تاسو له راوړې ده خورئ وی مونږ دغه د خامخا په مونږ باندې خورئ پیسې دله درکوو او نو بیا چې کوم دی نو بیا به وی تاسو ته به څه پیسې غواړئ هغه ورته وی تاسو د دې قیمت چې کوم دی نو هغه زه دا دی چې تاسو بسم الله په دې باندې ووایئ او په آخري کې الحمدلله ووایئ دا قیمت دی پوه شوې که ماله قیمت راکوئ دا قیمت دی خیال کې راغله دیو بل ته یې وکتل دی فرشتو وی واقعي خلیل الله دی پوه شوې که چې څنګه دته خلیل ویلی شوی دی دا حقیقت دی خیال کې راغله او بیا د لوط علیه السلام طرف ته دی روان شو لوط علیه السلام د 12 میلو په فاصله کې د فلسطین نه لري د خلیل نه د ابراهیم علیه السلام د کلی نوم سو خلیل د خلیل نه د 12 میلو په فاصله کې لوط علیه السلام د اردن په علاقه کې پوه شوې پې کنه نو هلته کې دا فرشتې راغلې پوه شوې پې کنه د هغې بیان الله تعالی فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الرو هر کله چې ختم شو د ابراهیم علیه السلام نه خوف او هیبت ایرت نه لري شوله وجاءته البشرى راله دته زیری ورته د بچي میلاو شو زړه خوشحاله شو یو جادلونه بیا جګړه شروع کړه په قوم لوط په قوم د لوط علیه السلام یرا ملګرو دا کار خو مکوئ ښه دا ګوره زما وراره دی او ماشومان لونه ورسره دي تاسو وایئ موږ د هغه قوم هلاکو نرته په رحم پې وکئ خیر دی ان ابراهیم بېشکه ابراهیم علیه السلام لحلیم ډېر صبرناک اواه او الله طرف ته اواه ډېر نرم زړی و منیب الله ته رجوع کوونکی اواه معنی څه رقیق القلب نرم زړی یا ابراهیم ای ابراهیم علیه السلام اعرض عن هذا د دې نه مخ وګرځوه ابراهیم دا مونږ ته سپارښتنه مه کوه
انه قد جاء من ربک بشک راغلی دی فیصله در رب ستا وانهم آتیهم عذاب غیر مردود دا چې عذاب ورته راتلونکی دی چې هغه به نه واپس کړي فلما جاءته رسلنا هر کله چې راغله دا فرشتې زمونږه لوط علیه السلام ته سیء بهم ډېر خفه شو ولې ډېر خفه شو وضاق بهم ذرعا او تنګ شوه په دې سره سینه ده سینه یې په ډېره تنګه شوله وقال ویل هذا یوم عصیب دا ورځ خو ډېره سخته ده دا ولې ځکه وایي ته په دغه وخت کې په خپل پټي کې کار کا چا لوط علیه السلام دا د ښایسته هلکانو په شکل کې دلته راغله چې کله وی تا سره هم کار دی ده ورته ګوډ رمبې پرېښودلو را روان شو سره خو ورته وی ګورئ میلمنو ما سره خو ځئ خو زما دا قوم ډېر خراب دی د هلکانو شوق کوي او تاسو ښایسته هلکان یې پوه شوې که نو تاسو چې کوم دی دغه ته ما سره ما ته نږدې مه راځئ که دوی پوه شو چې دا د لوط علیه السلام میلمانه دي بېعزتي به مو وکړي پوه شوې که دی وی قد وجبت دا ټکې وی قد وجبت وی عذاب واجب شو او په دویم ځل باندې بیا خو فرشتې وي په دوه قدمه کې به بیا لوط علیه السلام لاندې کړی و ده به ورته بیا وي د خدای بندګانو ډېر تیز مه راځئ دا خلق به مو پېژني چې دا زما میلمانه دي دا ډېر خراب قوم دی بیا به د فرشتو وي انها قد وجبت چې درې ځلې شهادتونه یې ته واغسل دا تفسیر ابن کثیر لیکلی دی پوه شوې پې بس د عذاب پیشنګویي وشوله وجاءه قومه راغی دته قوم د یحرعون الیه رازغلولی شو الیه د طرف ته تا به وی چې په سټ کې چاوالی دی رامنډې وهي هر څه ته ویلی شي تیزو تللو ته ومن قبل كانوا يعملون السيئات مخکې د دې نه به دوی بد عملي کوله د هلکانو قال یا قوم هؤلاء بناتي ای قومه زما دا لونه دي هن اطهر لكم دا پاکیزه دي تاسو لره د دې سره نکاح وکړئ په دغه وخت کې نکاح د کافر سره سو په اسلام کې په ابتدا کې د کافر سره نکاح جایز و نبی علیه السلام خپلې لونه مبارکه چاله ورکړې وي کافرانو له ورکړې وي خیال کراله لکه دغه چې کوم دی نو عاص ابن العاص فاتقوا الله ويرګه د الله تعالی نه ولا تحزن ما مرسوا کوي فیځي په حق د میلمنو دما الیس منکم رجل رشید آیا پتا څه کې خيار نشته دي سو خيار انسان د پکې نشته دي قالوا دی ویل لقد علمت بشکت پویږي مالنا فی بناتک من حق مونږ لنشته دی په لونو ستا کې تصور څغراس استاد لونو سوچ زمونږ نشته دی و انک لا تعالی ما نور تا علم دی دا خبرې چې مونږ اراده لرو زموږ د علاقانو سره کار دی جنکو سره شوق نشته دی قال او فرمایل لوط علیہ السلام لو ان لی بكم قوه ارمان دې چې مال روي پتا سو باندې قوت او ابي یا ما پناه حاصل کړي وي الی رکن شدید خاندان محکم تا ارمان دې چې دلته زما مضبوط خاندان وي بیا پتا سو دا اقدام نک قالوا اول دی یا لوط علیہ السلام ان رسول ربک فرشتو ځان ته نږدې کو وی مې یریګا مونږ فرشتي او مونږ انسانان نه یو لن يصلوا اليك چرم نشي رسیدل اليك تا فاسر باهلك پس روان کا بچی خپل بقطع من الليل په یو ټوټه د شپې کې د اهل مراد څه دي هغه چې کم دینو دا لونه دي ولا يلتفت منكم احد او ندی ګوري یو لتا سنا پشا بنه ګوري الا امراتک مگر خزستا خیال کرا لک هیڅ څوک بنه ګوري مگر خزستا چې دا هغه با پشا ګوري انه مصیبها بشکر چیدون کې دې دیتا ما هغه عذاب اصحابهم چې دې تر چیږي دې ته هغه عذاب رسیږي کم چې دې قوم تر چیږي ان موعدهم الصبح بشکر زائد وعده وخت وعده دې سبا دې د سبا په ټیم کې به عذاب راځي الیس الصبح بقریب دا د لوط علیه السلام قول دی ارمان دې چا سبا نږدې شولې فلما جاء امرنا کله چراغ حکم د عذاب زمونږه جعلنا عاليها سافلها وګرځا مونږه اوچت طرف ته دغه کلی سافلها لاندې وامطرنا عليها حجاره من سجيل راور ولې مونږ په دې باندې غټې د سجيل د کودرو کانی پر راوغورځول
چې هغه د جهنميانو نمونه په لیکل شو منزود ته در ته یو بل د پاسه لکه د غلې په شانتي مسومتن عند ربک نشانداري به دغه غټي پنځ درب ستا باندې د کافرو نشاندهي پېښوي و ما هي من الظالمین نه د عذاب من الظالمین د ظالمانو نه به بعید د عذاب د ظالمانو نه بعید نه دی په ډیرو ظالمانو د عذاب راځي ویلا مدین اخاهم شعیبا راولې کومه مدین ته ورور دغه چې هغه شعیب علیه السلام خلاصوي راولې کومه مدین ته چې هغه سو ورور د څوک راولې د مدین والا ورور چې هغه شعیب علیه السلام دا مدین د ابراهیم علیه السلام زوی او په دې کلی کې هغه اوسېدل او د کلی نوم بیا څه شو مدین شو قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان دای کی سلو درې سلور عیبونه شرک پکوم او طول پیمانه به په نقصان سره ورکوله نو تاسو دا کار مکوئ شرک مکوئ او پیمانم غلطه مو ورکوئ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط اے خلقو میکیال او میزان په عدل سره ورکوي ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کمه مکوي خلق ته د شیزونو داغي په تجارتي شیزونو کې کمه مکوي ولا تاسو فی الارض مفسدين بقیت الله خیر لكم باقی د الله تعالی چې کوم رزق دی تاسو ته پر ډیر بهتر دی ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ یعنی لګا نه منافع چې د تپات شیدا د پورا ده قالوا ویلی یا شعیب الصلاه کتامرک اے منذ تا ته حکم کوي ان نترک ما يعبد اباؤنا چې مونږ پریدو ما هغه عبادت چې عبادت کو هغه معبودان چې عبادت کو مشرانو زمونږه او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا مونږ تصرف کو په خپل مالونو کې هغه چې زمونږه خوښ شي ختمو د خپل تصرف نه منې کې انک لانت الحلیم الرشید بشک ته ډیر صبرناک او ډیر خيار پته ورته دغه سره د مزاق سره دا وته ویل قالوا فرمایل شعیب علیہ السلام یا قوم ارایتم ان كنت على بینه من ربی کچره ز په واضح دلایل سره مد جانب دربنا ورزقنی منه رزقا حسنا ما الله تعالی رزق حسن را کړی دی د بغړی بيزي سره ولي او په دې سره ډیر مالدار وما اريد زيرادن لرم ان اخالفكم جز خلاف حکم تاسو نه الا ما انهاكم هغه خبر ته چې زمانہ کوم تاسو لران هو داغینا ګوره چې د کم شینه تاسو زمانه کوم هغه طرف ته اراده نه کوم ان اريد الا الاسلام استطعت زما اراده منشته مگر د اصلاح سو پوری چې زما طاقت ته وما توفيق الا بالله علیه توکلت و الیه منیب امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې واجه ويل للمطوففين الذين يستوفون على الناس اذا قالوهم او وزنوهم يخسرون یواجه تطفیف دې ته نشولې چې په تول کې کمی او زیاتې کوي پوه شو به بلکې تطفیف دا یو سړی نوکر دی هغه نوکری په صحیح انداز کې نه کوي خیال کړه او امام دې د قوم د منځ کوي او په مانځ کې چې کوم نه نو دغه نه کوي تقوا نه کوي خیا په صحیح انداز د مستحبات سره مون نه کوي د سنن سره مون نه کوي دام تطفیف ته خیال کرا ويا قوم اي قوم زما لا اجرمنكم شقاقي تیز دنی کی تاسو لره خلاف زما ان یصيبکم چوبره چی تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح فمثل دا عذاب باندې چرته دل قوم د نوح عليه السلام ته او قوم هود او قوم صالح اسنا چې دا غزاله عذابونه پتا سوراشي وما قوم لوط منكم ببعيد ندي قوم د لوط عليه السلام تاسو نه لري واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اے شعيب عليه السلام استاپ دې خبرو مونږ نه پوي وإنا لنراك فينا ضعيفا ته په مونږ کې کمزورې ولولا رحتك کنه دا قبيله ستا لرجمناک مونږ به ته څنګه کړې وي په ګټو کې وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارحت يعز عليكم من الله اے خلقو زما دا قوم تاسو ته معزز دی د الله نه
واتخذتم تاسو نسل الله تعالی وراکم ذریه ورستو خپل ذریه په شا غورځولې تاسو الله تعالی په شا غورځولې دي ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون ما ياتي تاسو پته ولګي من داغه چا ياتي عذاب شراب شيغه عذاب دا چې عذاب یوږي چې دل رب راستوای کی ومن هو کاذب د دروغجن پته ممتاز ته ولګي ورتقبوا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا ونسلوا ظالمان لرا اسيو ته چې د جبريل عليه السلام پدې باندې درې دوه قسم عذاب راغله یو عذاب د چغې دوه قسم نه بلکې درې قسم یو عذاب د چغې یو عذاب د زلزلې او بل عذاب د څه د اکی هغه ځنګل باندې ور ولګید دوی ځنګل ته لاړو چې موږ به په سوري باندې بشو د ګرمۍ نه هغه باندې څه ولګید ور ولګید او نو فرمایي فاسبو فی دیارهم جاثمین دی وګرځول په خپل کلو کې پړ مخې پریوتی جسوم ستا ویلې شي په ځنګلونو را پریوتلو کعلم یغنوا فیها واکدی سکونت نو کړي په دغه زمګه کې دا چې نه تو نابود شو لکه چې التا روسیدل نو الا بعد لمدینه کما بعدت ثمود د دې لپاره د صحیح هلاکت لکه څنګه چې هلاکت ته چا لپاره د سمودیانو لپاره ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فتبعوا امر فرعون چونکه موسی علیہ السلام رسول دی د چانه د دې شعیب علیہ السلام نه داغه قبیحه د قبیح چې کوم د عذاب د قوم دغه تذکرہ الله فرمایي او يقدم قومه يوم القيامه د چاله راغلو فرعون وما امر فرعون برشید نو کار د فرعون برشید محبوب الله تعالی تا رشید معنا محبوب محمود يقدم قومه وړاندې برواني دا فرعون او يوم القيامه په ورځ د قیامت د خپل قوم د پاره څه د قاعده او زوم دي د ټولو نه په مخ کې روان فاوردهم النار داخل بگیدی لرا جهنم تا وبئس الورد المورود ډیر ناکار دي داخل دل چې خلقو ته داخل وعذبوا في هذه لعنتهم او تعبیر شو پدې فرعونانو پدې دنیا کې لعنت و يوم القيامه دارنګ پورز د قیامت پورز د قیامت هم پدې باندې لعنت ته وبئس الربد المرفوض ډیر ناکار دی هغه عتویا المرفوض چې دوی ته ورکړل شو کما عتویا چې فرعونانو ته ورکړل شو ذالک من انباء القرى دا خبرونه د کلو دي دا کلو چې کوم عذاب شوی دي نقص عليك منها قائم بعض کلی ژوند دي وحسید او بعض کلی سدي حسید ازر شوی دي وما ظلمناهم ولكن انفسهم ظلموا انفسهم من پدې ظلم نو کړی دي په ځان ظلم وکړو فما اغنت عنهم الهاتهم بشن کذل رخل خدایانو التي يدعون من دون الله چې دی عبادت کوما سوا د الله تعالی نه من شيء یو ذره بچ نکړل لما جاء امر ربي هر کله چراله فیصله درپسا وما زادهم غیر تدبیب سیوا نه کدی دي لپاره ما سوا د هلاکت نه دی معبودانو د دې لپاره ما سوا د هلاکت نه بل څه شي سیوا نه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى دقه طریقه ده نسلو درب استاده کله چې ونی شي کله لرا کلی ونی شي وهي ظالم حالان کې هغه ظلم کوونکی ان اخذه عليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس دا ورځ د قیامت هغه ورځ ده چې دنیا به ورته جمع شي وذلك يوم مشهود دا ورځ ده چې په دې باندې با پېشي کیږي الله تعالی ته وما نؤخره نورست قوم دې ورځ د قیامت لرا الا لاجل معدود مگر دا نیټه مقرره ده پاره یوم یات لا تکلم نفس کله چې دغه ورځ راشي خبرې بنشي کولای هیڅ یو نفس الا باذن مگر پیزن د الله سره فمنهم شقي وسعيد ذني خلق با شقيان ذني بنيک بختان فاما الذين شقوا چکم بدبخت دي په نار دي او په جهنم کې وي لهم فيها زفير د جهنميانو د پاره او په جهنم کې आवाजونه وي زفير هغه چغه ته وي چې د اخر بقره راو باسي نو چې کله بار ته راو باسي دغه ته چې کوم نه زفیر ویل شي او چې کله خېټه ته وردن نه کوي دته شهيق ویل شي
خالدین فیها ندی بلکه د خرو په شان څو بقړې وخی او دی به همیشه په دې جهنم کې ما دامت السماوات والارض سو پورې چې اسمانونه او ځمکه ها سو پورې چې د اسمانونه او ځمکه وي الا ما شاء ربک مگر هغه چې د الله خوښ شي په دې ځای باندې سوچ وکړي پوه شئ به کنه ها ظاهر خو دې دا دی چې د دې په جهنم کې دومره زمانه چې څومره زمانه د اسمانونو د ځمکو ها دا چې نه ده ها د دې به دومره زمانه چې څومره زمانه د اسمانونو د ځمکو ده او الا ما شاء ربک ها مگر چې د دین سیوا د الله تعالی څومره خوښ شي هغه ما سیوا هغه د الله په علم کې ده هغه ما سیوا د الله په علم کې دا مطلب نه دی چې صرف د دنیا او د اسمانونو د ځمکو چې څومره زمانه ده نه اسمانونو ځمکه خو به ختم شي ان ربک فعال لما يريد واما الذين سعدوا كم چې نیک بختیان دي ففي الجنه دی په جنت کې وي خالدین فيها په جنت کې به همیشه وي ما دامت السماوات والارض ها دلته په ظاهر کې دا چې په جنت کې به دومره چې څومره زمانه ده سره د اسمانونو د ځمکو ده نه دا شي نه ده الا ما شاء ربک مگر هغه سیوایي زمانه هم چې کوم د الله په مشیت کې ده هغه سیوایي زمانه څه ده هغه د الله په علم کې ده چې اربونه دي کربونه دي اډو تعداد دي بغیر د الله نه بل چاته معلوم نه دي دا په الا ما شاء ربک دا معنا د څور کوي د دوام د څه د دوام پوه شئ به شابه دې ځای باندې ځان پوهه کوي چې بیا شک نه وي عطوا او دا داسې عطوا ده د جنت عطوا هغه د غیر موجود چې نه کټ کیږي معنی دایما دا غیر موجود په واقع کې تفسیر څه شو د الا ما شاء ربک شو پوه شئ به فلا تکو تمکهگا اے حبیبا فی مریت مما یعبدو هؤلاء پشک کې داغه چیزونو نه چې عبادت کوي دا کافران ته په شک کې مکهګا د سنا خیال کړه چې د کوم سيزونو د عبادت کوي د دینه په شک کې ما جوړېګا ما يعبدون د عبادت نه کوي الا کما يعبد اباهم مگر پشان داغه پشان داغه عبادت چې د دې پلرونو کولو من قبل د مخکنه څنګه چې د دې پلرونو د مخکنه عبادت کاو د قشان چې کوم دین دوی عبادت کوي پوه شئ به او پلرونه هلاک شو دیبم دا قشان هلاک شو وان لموفوهم بشک منغا پورا ورکون کی جهنميان تا نصيبهم برخه دی غیر منقوص غیر ناقصه ولقد اتینا موسی الكتاب فاختلف فيه بشک منغا ورکړو موسی عليه السلام ته آسماني کتاب خدای داغه نه انکار کړو ولولا کلمه سبقت من ربک اتتنوغا کلمه چې الله نه مخې شوی دا لقضی بینهم پدې قریش باندې به هم فیصله شوی لکه څنګه چې د موسی علی السلام په قوم باندې فیصله وشوله نه دغه شان فیصله به په دې قریش باندې هم شوی و خدا الله فیصله ده چې د پیغمبر اخر زمان په ژوند کې په قوم باندې عذاب نه راولم عذاب عام په نه راولم وانهم لفي شك منه بشکا دا مشرکان د مکی چې په شک دي منه موري پداش شک دي موري چې هغه په شک کې ورته کې دي وان كل لما لا يوفينهم ربك اعمالهم بشک دا ټول کافران چې دي لما خامخه ليوفينهم پورا باور کې دي طرف څخه بدلی د اعمالو د دي الله بدلیتا بدلی د اعمالو ورک لما یعنی ان كلا لما خیال کړه لکه دا لما ظرفیه ده لما په ډیرو قسمونو سره ده او دلته په معنا د څه سره ده دلته په معنا د تاکید سره ده خامخا دې ټول تبع الله تعالی سور کوي پورا بدلی د خپل اعمال ور کوي انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت چې شاء حبيبا كما امرت څنګه چې تا ته حکم شوه دی دا الله حکمونو تاسو شیدا شه تفسیر قرطبی لیکي چې امام شری شخصي او بزرگ تر شوه دی خو به ولیدلو د نبی عليه السلام نه تاسو کو وی تاسو چې کم دینو دا بوډا کړی نبی عليه السلام ته دا آیات کریمه تلاوت کو چې فاستقم کما امرتا زه په دې آیات بوډا شم چې ما ته الله حکم کوي سیده شه څنګه چې تا ته الله تعالی حکم کړی ومن تاب معك
او دارنګ چې د دې شي هغه څوک چې توبه ایستلې ده سرستانه ولا تطغوا سرکشي مکوي انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا او رغبت مکوي ظالمانو طرف ته د ظالمانو سره مینه مکوي فتمسكم النار ورنه محسود ورنه مسبکی تاسو له ور د جهنم وما لكم من ناصرين بیا بساسو وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون تاسو سره مدد نکي فلا تركنوا الى الذين ظلموا دې کې درې سلور ترجمه دي یو دا چې د ظالمانو سره دوستی مکوي ظالمانو سره دوستی مکوي دویمه ترجمه ابن جریج رحمت الله علیه کړی ده چې د ظالمانو ته سره مینه مکوي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا ظالمانو سره مینه مکوي دا ابن جریج رحمت الله علیه تابعی دی هغه کړی ابو العالیه صحابي دی هغه وی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا د ظالمانو خبرو ته خمه وای د دې اقوال او اعمال دا تاسو مغوره کوي ایو بهترین ترجمه امام سودی کړی دا چې ولا ترکنوا الى الذين ظلموا سستی مکوي مداهنت مکوي مداهنت څه ته وای چې په حکمونو کې لچک وته وای لچک مکوي د ظالمانو سره ورنه جهنم بدل جهنم به مسکی مطلب چې سملې تلاړ شي نو هغه ته ټوک دغه ور کوي ټوک خل جواب ته ور کوي داغي ته داغي په جواب کې سستی مکوي واقم الصلاه قائم کای منزل را اے حبیبا طرفي النهار په طرفونو د ورځ کې وزلفا من الليل په یو حصہ د شپې کې په دوه طرفونو د ورځ کې مونږ قائم کای او په حصہ د شپې کې ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر او صبر کو اے حبیبا فإن الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد ولي فلولا كان من القرون من قبلكم ولي دغه قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي په دغه قومونو کې اولو بقيه ولي خوندان د خیر نو ينهون چې خلق منی کړي وي ان الفساد في الارض د فساد في الارض الا قليلا مگر لک کسانو ممن انجانا منهم چې مونږ بچ کړي دي الله تعالی د مخکنو قومونو مذمت ذکر کوي چې په دې کې ولې د خیر خلق نو چې هغه خلق د بدای نه منې کړي وي وتبع الذين اتباع وکړه دغه کافرانو دغه کسانو ظلمو چې ظالمانو په خپل مشرانو پس روان شو ما د هغه شی اتباع وکړه او ترې په چې دې پاغي کې مت شو دغه شی اتباع وکړه چې پاغي کې دې په مستۍ کې راغلو چې هغه دولت دی اعتراف څه ته ویل شي مستی او د عيش او خوشاله ته وکانو مجرمین دی مجرمان وما كان ربك ليهلك القرى ندي رب ساچ هلاکی قومن لرا بظلم فظلم سرا واهلها مسلمون چې اهل د غي صالحانی قوم الله تعالی فظلم سرا نه هلاکی چې خلق صالحانی ولو شاء ربك كذا الله خشوي لجعل الناس امه واحده خلق به یو ډله ګرځولو لکه څنګه چې په ابتدا د اسلام کې سو یو ډله ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك همیشه دي دا کافران چې مخ اختلاف کوونکي دي مگر هغه کسان چې الله پر رحم کړی دي ولذالک خلقهم او د دې لپاره الله دا مخلوق پیدا کړی دي چې څوک به ایمان راوړي او څوک به نه راوړي وتمت کلمت ربک او پیسہ پورا شوی دي که حکمونه دربستا لاملأن جهنم چې موږ به ډکو جهنم لرا من الجنه للجنات والناس اجمعين او د انسانانو ټولونه دا الله فیصله کړی دا په ازل کې چې دا جهنم موږ د چانه ډکو د انسان او د پیریانو وکلن نقص عليك او دا ټول موږ بیانو پتا باندې من انباء الرسل چې خبرونه د رسولانو دي ما هغه خبرونه نثبت به فؤادک چې محکم کوم په دې سره زړستا هغه احکام بیانو چې ستاسو په محکم شي وجاک فی هذه القرآن تا فی هذه بدی قرآن پاک کې حق بیان وموعظه او نصیحت و ذکر وعظ راغلی او ذکر راغلی للمؤمنین لپاره د ایمان والو د موعظه او د ذکر فرق دی موعظه وعظ نافع ته وي ذکر عام دی وقل للذین لا يؤمنون اعملوا و يا حبيبا
هغه کسانو ته چې ایمان نه راوړي چې تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په طریقه خپل باندې انا عاملون موږ عمل کوونکي په طریقه خپل باندې وانتظروا تاسو انتظار کوئ د عذاب انا منتظرون موږ هم انتظار کوونکي ولله غیب السماوات والارض الله لره فیصلې د اسمانونو د ځمکې دي و الیه یرجع الامر الله ته به ټولې فیصلې واپس کیږي ها یرجع الامر کو فاعبدوا الله عبادت کوا وتوکل په دغه الله باندې باور کوا وما ربک بغافل عما تعملون رب ستانه خبر نه ده د اعمال ستانه خیال کړه لکه دا د نصیحت اخیری آیاتونه الله تعالی چې کوم نه ذکر کړل دې کې یو درې نصیحتونه دای چې راغستې دي چې څوک دا غواړي چې د آخرت لپاره عمل کوم خالص د آخرت لپاره کوم د دنیا ضرورت به الله په خپل پوره کوي دا یو نصیحت بل نصیحت دا ده چې څوک د خپل باطن اصلاح وکړي د ظاهر اصلاح به الله په خپل وکړي او دریم نصیحت دا ده چې څوک د الله لپاره چې څوک د الله سره صلح وکړي د مخلوق سره به صلح په خپل وشي چې څوک د الله سره صلح وکړي د مخلوق سره به خود صلح وشي دا درې نصیحتونه د په آخر د دې آیاتونو کې راغلي صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خدای کریم حاضرین غایبین او اوریدونکو مسلمانانو ټول باندې رحم وکړي الله کریم د خپل قهر او د عذاب نه موږ بچ کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامل اتباع محبت او شفاعت د ټولو نصیبه کړي منکرات او فواحشونه د ظلم د ظالمانو الله کریم د ټولو حفاظت وکړي اهل اسلام ته فتح او غلبه په تمام دنیا کې ورکړي الله با عزت ژوند زموږ د ټولو نصیب کړي بحرمت سید الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب باران سوالو کې چې الله د خیر او رحمت باران وکړي اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم احي اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت بحرمة السيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب الله ترحم الله ترحم لا خيرا شاله استاذ بعد بنات